کتونکو الب خان شیرپوی ما دغه الیکشن کمیشن چې کوم پروسس دی ډي پی او 400 سهیل خالد خان خپل د دې نگراني کوي او یقینا دې وخت کې تاسو وینئ چې ټوله عمله چې کومه ده هغه د ډي پی او صاحب سره موجوده ده او ټول انحصار چې کوم دی هغه په پولیسو باندې دی چونکې دا خلقه چې کومه ده ډېره حساس ګرځول شوې ده د هغې دپاره ډي پي او 400 چې کوم دی د اصلي په نمایش باندې په مکمله توګه پابندي لګولې ده او نه به ایم پی ای ایم این ای چې کوم دی پرایویټ ګنمین به د ځان سره نه ګرځوي دا چې نه ګرځوي نو دې کې زمونږ پیدا ده او په پوره امنه توګه به دغه الیکشن وشي اور دغه الیکشن به د کامیابی سره چې کم دی سر ته ورسي डी पी ओ صاحب سره بس خبره ترې کوو डी पी ओ صاحب اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پرائیویٹ گن مین اس کے پاس ہو کہہ رہا ہے کہ میں ایم پی اے ہوں میں ایم این اے ہوں میں بڑا وڈیرا ہوں یہ ہوں تو اس کے لیے کیا میسج دیکھیں جی چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو ہماری طرف سے سخت پابندی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس ڈپارٹمنٹ مختلف ایجنسی سب اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور ہم کسی صورت میں بھی یہ زیرو ٹالرنس ہے اس پر کہ پرائیویٹ گن مین کسی صورت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے 400 کی نفری تو بہت کم ہے جی کون کون سے ضلع سے اس کے علاوہ ایف سی آرمی ہے بالکل ایف سی بھی موجود ہے فرنٹیئر کور بھی موجود ہے آرمی بھی موجود ہے اور باقی ضلعوں سے نفری آئی ہے کچھ مومند ایجنسی سے آئی ہے کوئی باجوڑ سے آئی ہے کوئی سوات سے آئی ہے تو مختلف جگہوں سے ہمارے پاس جو ڈیمانڈ تھی تقریباً اس کے مطابق ہماری پوری ہو چکی ہے 400 کے عوام کو کیا پیغام ہے 400 کے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل آپ اپنا ووٹ استعمال کریں پرامن طریقے کے ساتھ آئیں پولیس آپ کو تحفظ دے گی بغیر کسی دباؤ کے دھونس کے بغیر کسی جھگڑے کے آپ کو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پرامن ماحول دے دیں اور کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہم پولنگ میں کو وہ رکاوٹ ڈالے پولنگ میں رخ نہ ڈالے یا کوئی اسلحے کی نمائش کرے یا کوئی اس طرح کی بدماشی کرے تو میں 400 کے عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور الیکشن ہے ایک جمہوری پروسیس ہے اس کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیں تھینک یو جی کتونکو डी पी ओ 400 سهیل خالد خان دی وخت کې انحصار چې کوم دی د 400 په پولیسو پدې دی چې چغې چې کوم دی هم دوی وایي هغه ځای کې پولیس والا ولاړ د لوډ سپیکر یې ورکړی دی دا چونکې د پولیس کار نه دی خو دلته کې دا کار پولیس ته حواله کړه دلته کې ولل د صوبایي حکومت ډېر زیات تیل ورکوي دا بجټ هم چې کوم دی نو دا هم د دوی استعمالیږي بهرحال موږ وایو چې دغه پوره الیکشن وشي او په دې کې د 400 پولیس چې کوم دی هېڅ قسمه کمپرومایز نه کوي دغه خلک چې هغه وایي چې زه زورور یم یا وسله ګرځوي یا تمانچه ګرځوي ځان سره چاکوم چې کوم دی دننه موړی چې بیا ورته مسله جوړېږي ووټ هم ضایع کېږي د هغې نه ښه دا ده چې په پوره امنه توګه باندې پولنګ سټیشن ته لاړ شئ خپل ووټ واچوئ او واپس راشئ چا سره ریزلینګ مه کوئ چا سره زیاتې خبرې مه کوئ او د ووټ نه پس چې کوم دی ګڼه ګوڼه مه جوړوئ چې تاسو څومره ګڼه ګوڼه جوړوئ نو دغه هم حالات چې کوم دی خرابوي نور د دې نه علاوه چې کوم دی دلته کې چې څنګه یوټیلیټي سټور کې صورتحال دی نو موږ په عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې هم دغه شانتې صورتحال په نظر ولیدل چې دا دی د یوې ګنټې تایر سره چې کوم دی نو بکسې راځي او نور چې کوم دی کامې ډېر زیات دي ډیوټۍ چې کوم دی د دې ځای ډیوټۍ په کار وشي نږدې نږدې دی خلکو له لګولې وي نو هغه لرې لرې لګېدلي دي خو بیا زه دغه وایم چې دغه ټول انحصار چې کوم دی هغه په پولیس دی او پولیس سره تاسو تعاون وکړئ خو تاسو تعاون وکړو نو پوره امنه چې کوم دی د الیکشن به وشي کوم ځای کې چې پکې پولیس غفله کوي یا پولیس پکې زیاتې کوي یا پولیس چې کوم دی سایډ اخلي بالکل زموږ سره رابطه کولی شي د هغه پولیس خلاف به موږ डी पी ओ 400 ته وایو د هغه په ضد باندې به چې کوم دی نو کاروي کېږي ډېره مننه خوشحاله